د عبدالله د شهادت نه پس تاسو کور ته د هغه ټوټې ټوټې وجود راغلی په کټ کې؟ نه انشاءالله جاری به ساتو. دا خو یو شهید دی، زمونږ ټول کور هم تیار دی دغه ته، شهیدانو ته سر کوئی کوټه تیاره وه؟ بس هر څه تیار و انشاءالله. ما یاره د خپل لکه مو د 15 شپږمه میاشته چولې وه که نه، مونږ یې ځکه خیري واده به ولې وکړو. 12 تاریخ باندې وفات شو. دې خو به موږ فخر کوو، خو یو خوا که مونږ ووایو چې غم دی نو بل خوا زمونږ خوشحالي ده په وجه د دې چې زمونږ د وراره شهید شو او د ملک او د قوم او د خاورې په غیر ځکه چې یو ورور هم بېللی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت د یو ډېر لوی غم بلکې د یو قیامت په موقع باندې موجود یما. د دوی شکالو یو زلمی عبدالله چې د دې وطن لپاره خپل سر، خپل ځواني او خپل وینې قرباني کړې. دا وخت موجود یما ضلع مومن تحصیلي پلانغار د کیرړې په کلي کې. دغه زلمي په حوالې سره در سره څه خبرې کومه او بیا دا هم ګورو چې د هغې کم خاندان دی نو هغې د دې شهادت سره د دې زلمي رور او د زلمي ورارو په بایللو باندې حوصلې کمزوري شوي دي که نه. د دې وطن د دې ګلستان تازګۍ ساتلو لپاره به دوی مخکې هم د داسې قربانونه مخ ناړئ. ما سره د غیرور ولاړ دی، ترونه یې ولاړ دي، کلیوال ولاړ دي. دوی سره څه خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. څنګه دی؟ طبیعت هم ښه دی؟ شکر دی جی، ستاسو خیر به غواړو. عبدالله په رشته کې ستا ورور و؟ او جی دا زما کشر ورور و. اف سی کې څونه وخت برتي شوی؟ یاره تقریبا 6 کالې وشو. 6 کالې. او جی په شوق باندې تللی او که نه مجبوري وه؟ په شوق باندې جی، نوکري وای په شوق کومه. په شوق. او جی ښه. تاسو ورته چېرته کې ویلي وو چې یاره ځکه چې دا جنګ کله شروع شول د دهشتګردۍ خلاف نو ډېرو خلکو خپل بچي خپل وروڼه راوویستل، یاره وایي مرګ دی، نو تاسو چېرته لا کوشش کړی په ده باندې؟ یاره جی مونږ خو ته نه ویلي، خو ده وی چې یاره زه که شهید شوم نو لکه شهیدګۍ ته تیار یم که نه. او صحیح ده. مور پلار دې ژوندي دي؟ نه جی مور مې ژوندی ده، پلار مې مړ دی. نو هغه څه وایي؟ نو بس سختې دي، تېرېږي به د دې نه پس په هغوی. کشرۍ او په رشته کې؟ او جی او جی. صحیح ده. واده شوی و؟ نه جی واده خو یې نه و شوی، قیدنه مو لکړی و او واده یې نه و شوی. کوټه تیاره وه؟ بس هر څه تیار و انشاءالله. ما یاره د خپل لکه مو د 15 شپږمه میاشته چولې وه که نه، مونږ یې ځکه خیري واده به ولې وکړو. کالی مالی مې موله تیار کړی و، بس د خدای له طرفه وه، بس دغه قصه پکې راغله. صحیح ده. ښه. دا واقع څه شوې ده؟ چېرته کې د شهادت شوی دی؟ دا جی دغه ملاګوري ورته وایي شیر برج و، دغلته کې پام هاوس کې د دوی ډیوټي وه د کرنیل سسکاټ کې. او بس دلته کې چېرته دغه کسان به هم ناست وو، دوی هم پې ورغلي دي، بس آمنې سامنې شوي دي. دوی هغه ټایم کې یو کس د کارکوس هم مړ او دوی 4 کسه زخمیان وو. په زخمیانو کې چې کم دی بس دام په 12 تاریخ باندې وفات شو په سیمچ کې. او صحیح ده. د شوق کیسو مونږ داسې اورېدلي چې د کرکټ سره یې هم ډېر زیات شوق و. بجی د کرکټ ډېر زیات شوقي و، کرکټ پسې به بس ګرځېدو، نورې څه کار مار به نه کوم. دغه کرکټ و چې د نوکرۍ نه به چوټۍ راتلوم نو ځان له بېلول ټورنمنټ ویستو نو بیا به چوټۍ باندې راغی، ځان به مصروفه ساتي. او جی صحیح ده.
ښه د هغې نه علاوه دا جنګ شروع دی که نه که چېرته کې دا خاوره نوره څه قرباني غواړي ستا نه د خاندان نه نو څه به کې خلک به منې کې که نه هغوی ته به ووایه چې یاره د دې خاورې لپاره خپل سرونه خپلې ځوانۍ قرباني کوي نه جی مونږ چې کوم دی زما نورم دوه مې د تره زامن د دې مشر تره زامن دي هم په دغه ملیشیا کې نوکران دي دوه مې د دې بل تره زامن دي هغوی هم جي په ډیوټۍ باندې دي نو انشاءالله مونږ به د دې وطن دپاره قرباني ورکوو ځکه چې د دې نه غیر خو کار نه کېږي که او جي صحیح ده ټیک ده قدرمنو دا د شهید عبدالله مشرې تره دی څه خبرې ورسره کوو لاله څنګه هللی شکر الحمدلله ډېر غټ غم دی بلکې د قیامت نه کمه لمحه نه ده خو که ستاسو په دې خپلو خبرو کې کمزورتیا شو کوي نو هغه خلک چې کوم په بارډر باندې د دې خاورې لپاره ولاړ دي کوم د دغه ناسور خلاف جنګیږي نو هغوی به کمزوري شي څه پیغام به ورکوئ الحمدلله دا څه چې شوي دي نو موږ به د الله نه راضي یو او د دې نه بعد هم زما لکه دوه زامن دي مور ورته په یو ټیم کې وویللي چې بچی ته مه ځه دې نوکرۍ له نو هغه کشر ته وي ما ورته وویل چې بچی دا تم پاتې شي بل هم پاتې شي اخر د دې ملک دا دفاع دا به څوک کوي هغه ما ولېږل د نن ساته شکر دی په هغه نوکرۍ کې د دواړو تقریبا 14 کاله په یوه ورځ برتي شوي 14 کاله نوکري وکړله او هر وخت به موږ دې خبرو ته تیار یو ځکه چې دا نه کوو نو دا ملک دا زموږ ملک دی د دې به موږ خیالات ساتو د دې به موږ حفاظت کوو که هغه موږ مرو که پاتې کېږو دا به موږ انشاءالله تعالی چې د خپل وسه پورې منډه کوو د خپل وسه پورې منډه به کوو او موږ ته څکبه راورسېدله خو دا څه نه څه دغه خو پکې پاتې شه که نه او دا مرګ خو شته د دې نه خو خلاصی نشته خامخا به مرو که هغه کور کې که هغه په بل ځای کې که په بل ځای کې او په دې خو به موږ فخر کوو څنګه یې جي خیر دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو یو خوا که مونږ ووایو چې غم دی نو بل خوا زمونږ خوشحالي ده په وجه د دې چې زمونږ د وراره شهید شو د ملک او د قوم او د خاورې په غیرت او په دغه باندې که نه او دا زمونږ د ټولو لپاره د پلار هم د صوبهدارو ریټایر راغلی دی زه خپله ریټایر راغلی یم دا خدمت زمونږ د دې قام او د دې ملک او د دې خاورې د ټولو فرض دي او چې دا موږ نه کوو نو څوک پیراله کوي او چې د چا څوک نشته نو دغه ملکونو تاسو وګورئ چې دا هغوی څه حل دی که نه نو شکر الحمدلله موږ چې د کور کې دا خوبونه کوو دغه کوم دا د دې ځوانانو په سر باندې چې دوی په سرحدونو پراته دي او د دې ملک او د دې خاورې حفاظت کوي نو په دې خبره که مونږ خفه هم وي او خفګان دی خو بل خو خوشحالي هم ده چې دله خدای پاک د شهادت مر ورکو او د ملک او د قوم په خدمت کې خپله قرباني ورکړه پوهېږه عبدالله څنګه دی عبدالله ستا ملګری و د وړوکوالي نه تر اوس ساعته پورې ستا د ژوند هره لمحه د هغه سره نږدې تېره شوې وه د هغه په بایللو باندې به راته څه وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عبدالله یوازې زمونږ ملګری نه و زمونږ د رور په شان و ما سره د وړوکوالي نه د اوس ساعته پورې 24 ګنټې به په رابطه کې و چې وروره داسې چل دی او وروره هغه چل دی په دا خبرې به ما سره کولې د ژوند هغه دوک او هغه درد او هر څه به ما سره شریکول چې ما ته دا مسله ده ما ته دا مسله ده او د هغه شوقونه کرکټې بس غم راته ډېر دی الله دې د اړه صبر راکړي او ډېر زیات پې خفه یو لږ نه ډېر زیات پې خفه یو ځکه چې یو ورور هم بېللی دی خو په دې هم خوشحال یو چې زه شهید شو چې زمونږ به څه حال مونږ به په کم حال کې مرو او په کم دغه به مرو مرګ به مرو څوک به هم ښخوي څوک به هم نه ښخوي هغه خو بیا هم زه په عزت او په دغه کې ښخ شو نو په شهادت باندې ټول خلک یې وجړول ټول ملګري پې ډېر زیات خفه دي او ټول ملګري یې وجړول او الله دې د هغه شهادت قبول کړي قدرمنو ما سره ماسټر لیاقت علي صاحب موجود دی دي نه هم د دغې خاندان په حوالې سره څه خبرې اورو چونکې دا او لومبې زلمی نه دی چې هغه د دې خاورې لپاره قرباني ورکړه بلکې دا قربانۍ د دې په خاندان کې را روانې دي ماسټر صاحب د دې خاندان د دې خاورې لپاره ډېرې قربانۍ دي څه به راته دغې په حوالې سره ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د راتلو دلته ډېره شکریا ډېره مننه چې دا پیغام تاسو خلکو ته ورسوئ حالانکه دا پیغام خلکو ته رسېدلی هم دی چې تاسو زمونږ د دې پلانګر تحصیل چې حالانکه دا د مومند او د پاکستان په دغه کې یو وړوکی تحصیل دی خو زمونږ مخبره چې وګورئ نو تاسو هم د دې علاقې یې نو تاسو ته به د دې
هر یو مقبره کې د په دې ناسور خلاف یو شهید یا دوه پرې مقبره کې هر ځای کې ملاویږي چې دا قرباني ورکړلې 14-15 زموږ دا جنازې وکړلې په دې مختلفو مقبرو کې دا عبد الله چې کوم دی نو دا زموږ کزن چې کوم دی نو دا زموږ شاګرد هم چې پاتې شوی او د دوی والد صاحب چې کوم دی نو دا به تاسو یم چې 71 په جنگ کې د جنگېدلې دي او بیا چې کوم دی نو په بنگال قید کې ایم تیر کړی دی بیا داغه نه بعد راغی بیا سرویس جاین کو داغه سرویس جاین کې دی دومره دلیر دومره بهادر او چې کوم خلک دا پیغام اوري او څوک مرګري پاتې شي نو ته پته پتلی چې واقع چې اکبر خان چې کوم دی صوبیدار څومره قابل انسانو سید عبد الله شهید والد صاحب نه جی اوس پات شوی دی نو هغه چې کلم د ام ار مندرې په چوته ویل کېږي د دینه وکم غاټ تیارېدلو د 23 مارچ لپاره 23 مارچ مخکې ډېر شاندار طریقې سره مناوېدلو هغه لیډینګ وزید کو د دومره قابل انسان او دومره بول دومره مطلب اکټیو به په بلایسار باندې چې کله به د جرنیل ګارد او داغي سرپرست کومونم دی بو د دومره قابل انسان تیر شوی دی والي صاحب او صوبیدار ټیر شوی او سو پات شوی دی الله دی وبهي او دمو بس وسو د مخکې چې تاسو کوم د دوی مشر ترو دوه کسان د دوی په پوج کې دي دوه زمونږ د بل کزن چې کوم دی د کشر ترې چیرې دوه اوس پارمی کې دي نو د دې ملک لپاره د قرباني ورو قرآن کې الله فرمایي چې تاسو کوم کس شهید شو نو هغه ته مړی مو ژوند دی او بل مرګ کوم دی کوی تاسو په خو بنگلو کې په خو محلاتو کې مرګ برازي نو په دې باندې د شکر الحمدلله خوشاله دي چې رضا به شهادت مرخ ملاو شو کنه او نورو د مرګ نه خلاصېږي نشته قدرمنو دا د شهید عبد الله د ترزوی دی او موجوده وخت دی په آرمی کې دی د هم څه تاثرات اخلو سنوم دی ګرانه سلمان نوم سلمان درته وایي چې شهید عبد الله د شهادت نه پس تاسو کور ته دغه ټوټي وجود رااله پکټ کې هغه نه بد څه سوچ کړی دی چې همدغه شانته کې به د دې وطن لپاره به قرباني ورکې د خپل ډیوټي به همدغه شانته کې جاری ساتي کنه حوصله دی وبایلله نه ان شاء الله جاری به ساتو دا یو شهید دی زمونږ ټول کورم تیار دی دغه ته شهیدانو ته سر کوئی دا غم او موږ په خوشاله یو چې مرګ وشته مرګ نه خلاصون نشته او موږ په دې خوشاله یو دغه شهادت مرګ او شهید شو ان شاء الله موږ هم دې تیار موږ هم خپل نره ډیوټي کو ان شاء الله موږ هم شهیدان کیږو ان شاء الله د ملک لپاره قدرمنو کتونکو د خپل خبرې راټولومه خو تاسو د دې جذبه وینئ یقینا چې دا خلکا مضبوط دي خو بیا هم که د یو زلمی بچی د یو زلمی رور او یا د یو زلمی ورارو ټوکړي ټوکړي او په وینو کې لت پت وجود کور ته راشي نو دا انسان که ډیر هم مضبوط شي خو هغه بې حوصلې کېږي او بې صبره کېږي خو بیا هم د قیامت پر غړۍ کې د دې خلکو دغه جذباتي پیغام تاسو واورئ دغه خبره زه بار بار دهراوم چې که دا خاوره د دینه نور قرباني هم اوري تاسو د سلمان خبره واوري دی په خپل هم په آرمی کې دی او د په خپل هم دغه سوال کوي چې دا خوره مانه شهادت غواړي نو زبا مخ ناړو ما تا خاندان وي په کور کې مور وي خور وي رور وي او بچي وي نو دغه خلکو باندې بیا وروستو قیامتونه تیریږي الله دې په دوی باندې دا مشکله غړی اسانه کی او الله دې په دې خوره باندې امن راولي زمونږ د اوګیم بس ته ستړي شوي تر څو مونږ د لاسونو اوچتو زمونږ د لاسونو په قبرونو کنيستلو باندې ستړي شوي دي بس خو ته دغه سوال دی چې بس امن راشي او مونږ نور د دې ناسور نه په خپل فضل باندې خلاص کی خوشاله اوسئ خادم غواړم